دی پروګرام ته پراتلو باندې هر کله وې دا ډېر زیات شکریا ادا کوم چې ډېر د لرې نه زموږ د دې پروګرام د شرکت لپاره چې کیسر ته راغی او د بچو د ځای لپاره او ستاسو د ټولو د مینې لپاره هغه دونه تکلیف وکړو په دې ټولو زموږ د ټولو لپاره راغلی دی او موږ په دې باندې ډېر زیات د هغه شکریا ادا کوو د دې نه وروستو د ادارې په حوالې سره یو څو خبرې کومه چې چکیسر پبلک سکوله 26 وا او سرګرم بنابو چې په 1997 کې موږ د دې اسټابلیشمنټ وکړو د دې لومړنی کلاس زموږ سره وسو چې ګورو هغه په دې پروګرام کې موجود شته د دې یو خلاصه تاسو ته بیان کوم چې د علاقې چې څونه کمپټنټ ماشومان پیدا شوي دي د دغه ډیوریشن کې په هغې کې تقریبا 36 تعداد د هلکانو او جنکو ډاکټرانو دی تقریبا د 32 کسان انجینیرز آئی ټي پروفیشنلز دوه پکې ډیفوګان دي انسپیکټرز او هر شعبه کې د الله رحم دی د دې ټولو مشرانو کشرانو مینه ده او د سکول سره تعاون دی چې دا اداره د دومره د علاقې د خدمت او د دې لپاره دونه یو غټ فوج تیار شوی دی او انشاءالله تیاریږي به او په دې شی سره چې خون دل دے کے نکالیں گے روح برگ گلاب خون دل دے کے نکالیں گے روح برگ گلاب ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے انشاءاللہ دی یو څو خبرې په دې حوالې سره زه تاسو ته کومه چې یو خو د والدینو زموږ سره د رابطې لږ کمې دی د تعلیم و تعلم او د تربیت دا لازمي شعبې دي دا به هله رنګ راوړي او په دې ماشوم د شخصیت تعمیر به هله کېږي چې کله د والدینو د ادارې د یو بل سره یو مضبوطه رابطې نو دا والدین اکثر راغلي دي لږ کمې بیشې به وي خو دا یو پیغام زه دې ته رسول غواړم چې د خپلو بچو د تربیت په خاطر کم سے کم د ادارې سره یو مضبوطه رابطه پکار ده چې د ماشوم د شخصیت تعمیر پکې کېږي ځکه چې یوازې په تعلیم کار نه کېږي د دې سره تربیت ډیر زیات ضروری دی ځکه چې تربیت نه وي نه په ماشوم کې اخلاق پیدا کېږي نه د معاشرې د خدمت جذبه پیدا کېږي نه به کې هغه اوصاف پیدا کېږي چې هغې باندې هغه د ملک یو ښه شهري جوړ شي او دا چونکې زموږ سره بورډینګ نشته هاسټل نشته او زموږ سره د ماشومانو 6 غنټې ټایم دی په دې 6 غنټې ټایم کې د ماشومانو د دې نه علاوه چې کوم ټایم دی د والدینو سره دی چې مسلسل او مستقله رابطه نو د ماشوم به انشاءالله تربیت کېږي او چې دغه نه نو بیا به په هغې کې مشکلات او رکاوټونه وي او موږ ته اکثر پکې راځي هغه مشکلات موږ وینو او موږ ته ښکاري لطیف بھائی په حوالې سره یو څو خبرې دا دي چې زما خو کلاس فیلو او ملګری هم دی خو الله رحم دی زموږ په ټولو کې د ده خدمات ډېر زیات په دې دي چې دی هر چا ته ځان رسوي کونډو ته هم ځان رسوي د کوم د معاشرې چې هغه خلک چې بیمار دي که هغوی ته څه مشکلات دي که هر څه چې دي دا مختلف کیمپونه یا سکالرشپس او د دې نه علاوه لکه په هغه ځای کې موږ وینو لکه کوم سړي چې دته چېرته خپل په یو رنګ کې خپله صدقه پیش کړې ده او کړې هم ده نو چې دی پوه شوی دی نو ډېر زیاته د هغه خدمت یې بېلوس کړی دی یو بېلوس خادم دی که فرض کو زه نه یم نو دا ټول معاشره یې ویني ځکه چې د هغه کردار دا زموږ د مخې دی او د دې وجې نه دی به خپله هم زموږ باندې یو څو مسلې داسې راغې په کووډ 19 کې لکه موږ ته ډېرې مسلې وي نو ده ما نه تپوس وکړو چې یاره دا څه صورتحال دی نو وایي صورتحال دغه دی نو لکه په هغې کې هم زموږ عملي مدد کړی دی د دې نه علاوه که چېرته فرض طالبانایزیشن کیسه راغلې ده په هغې کې هم تپوس کړی دی زلزله چې راغلې ده دې کلي ته یې هلته کې کیمپ قایم کړی دی دې خلکو له دغه ځای نه شیزونه راوړي دي
عوامو یې تقسیم کړي نو دا خدمات د هغه ستاسو د مخې دي او زموږ د ادارې سره خصوصا مینه په دې ده چې د ده دواړه بچي چې هغه عامر او بابر دي هغه هم د دې سی پی ایس سټوډنټان دي او په هغې هم زه فخر کوم چې چېرته زه لاړ شم هلته کې نو ډېر زیات قدر او هغه احترام او په هغو کې هغه مینه او دا ماته ښکاري او زه وینم نو په دې حوالې سره نور به انشاءالله مشران خبرې کوي ټول مشران راغلي دي لطیف صاحب به هم تاسو ته خپلې خبرې کوي زه تاسو له ټولو نه اجازت غواړم